د بریکو ټریډ یونین کوم کینډیډیټ چې دی زحمت خان سماعي شخصیت هم دی په بازار باندې خاص نظر لري. دوی سره خبرې کوو. زحمت خان درته ووایي چې نننی چې کوم شټر ډاون شوی دی یقینا دا یو ډېر زیات لوی عمل هم وشو او سواد سره زما په خیال یو ډېر زیات انتهایي ظلم روان دی. څه وایي په دې هکله؟ ظاهرشاه خان دا حقیقت دی چې د ټیکس نفاذ په سواد کې چې دی نو ډېر ظلم دی، ولې چې سواد د مختلفو مسلو د وجې ځپلی شوی دی، د جنګونو د وجې، د فلډ د وجې، د مختلف مسلو د وجې. د سواد خلکو کې اوس هغه توان نشته چې هغه ټیکسونه ورکوي. ولې والله موږ خو پخپله تاجران یو، نن سبا زموږ د دوکاندار دا حالت دی چې هغه د خان او د بجلۍ بیل نشي پوره کولی، نو مطلب ټیکسیشن او اډیشنل شیزونه به هغه څنګه برداشت کړي. خو موږ بار بار دا خبره کوو چې د حکومتي وخت چې کوم د ریاست سواد سره کوم معاهده شي وه په کومو خبرو باندې، نو د هغې د پاسدارۍ خیال دې وساتلی شي، نه کې مطلب سینه زورې کول پکار نه دي پکار. ولې د هغې نن سبا هغه انسیډنټ واقعیت تاسو ولیدل چې په کشمیر کې دوی ته جوړ شوي دي، داسې نه چې یاره د دې د یو ښه سوچ د وجې دلته دوی ته مسلې جوړې شي، نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره د ټیکسیشن د سیسټم نه فلحال حکومت له قلاډېدل پکار دي. ولې چې ټیکس الریډي د سواد خلک ورکوي، دي کې شک نشته. ما خو زه بله مثال درکړم چې انډایرکټ ټیکس ورکوي. په هغې کې وجه دا ده چې ګوره 70% جی ایس ټي چې ده په ملکس کې، په پویو کې چې څونه نیوټریشن دي، نیوټراسیټیکلس دي، په هغې کې په ملکن ډیویژن کې 5% دوکاندار یا موږ ته راضي ځکه 5% ایډیشنل جی ایس ټي په موږ پسې الریډي ایډ کېږي. د هغې موږ د مخنیوي لپاره خبرې وکړه، نو حکومت موږ ته دا وایي چې تاسو نان فایلر یې، تاسو به دا پیسې ورکوئ. نو چې موږ الریډي هغه ټیکس ورکوو، نو مطلب بیا خو په ټیکس کې ډېر څه پاتې نه دي. خو دا دی چې لږ غریب خلک چې دي نو هغه به د دې سره وځپلی شي. حکومتي وخت له پکاره چې یاره په دې خبره باندې لږ خیال وساتي. موږ د سواد خلکو ته، موږ د ملکن خلکو ته دا خبره کوو چې زما سوچ پرې دی او زموږ سوچ له راشئ، چې کله موږ زموږ شو نو مطلب کامیاب به شو. او که مطلب زما کې پراته یو، مطلب چې خپل غرض کې پروت یم، یا هر سړی چې کوم په خپل غرض کې پروت دی، که زما منسټر صاحب دی، که چیف منسټر صاحب دی، یا که ایم پی دی، یا مطلب هر څونه کسان دي یا ناظمین دي، دوی له زموږ سوچ پکار دی، نه کې زما. که زما شي نو بیا به سواد زموږ نه خراب شي. زحمت خان ډېر جوړ نظر لري. ټیکس په یو ښه عمل دی، خو څه خیال دی په سواد کې هغه فیسلټیز نشته، د کم نه چې د خلک نالا دی. آیا انډایرکټ ټیکس په موږ باندې ډېر زیات مخکې لګېدلی، په سوي ګیس کې، د اوبو په مد کې، د بجلۍ په مد کې، په میډیسنز باندې، په کاسمیټکس باندې، هر هغه شي باندې کوم چې د ضروري اشیا دي. نو څه وایي لکه دا پکار ده چې ښځې دې نه مخکې به دې باندې ډسکس شوي که نه؟ آیا دا د صوبې او د قومي خپل یو جنګ دی؟ ظاهرشاه خان تا د بره ټیکس په غونډه دنیا کې اخیستی کېږي، دا نه چې نه اخیستی کېږي. امریکا کې هم ټیکس اخیستی کېږي، انګلینډ کې، کینیډا کې، یا ایون نور ملکونو کې. خو د هغې ریټرن هم شته. د 60 ایئر نه پلس چې دی هغه بینیفټ هغه کس ته میلایږي، څوک چې ټیکس پییر هغه ته هغه بینیفټ میلایږي. ما ته دا ووایه چې په پاکستان کې د 60 سال نه بعد چې کوم کسان یا سرکاري دي یا چا هم ورکړي دي ټیکسونه، یا ایون په پنجاب کې کم خلک ورکوي، هغو ته د هغې بینیفټ څه میلاویږي، هغوی ته د منتلي د هغې څه سټیپن میلاویږي، څه میلاویږي، زکات مد کې ورته څه میلاویږي، یا داسې څه ماهانه څه سیسټم باندې هغو ته څه نه میلاویږي. ګوره زه به د پاکستان وښیم، ډېر کسان چې کوم په یورپین کنټریز کې پاتې شوي دي، هغو هلته ټیکسونه ورکوي، خو دلته دلته په کور ناست دي، 2-3 لکه روپۍ هغو له میاشتې راځي. حالانکه پکار دی چې هلته دی مونږ په خپل ملک کې ناست یو، زموږ په خپل ملک کې زموږ د ټیکس ریټرن نشته. لاول خو حکومت له دا وخت له دا پکار دی چې د ټیکس ریټرن پالیسي جوړه کړي. عوام په دې نه هېرېږي چې موږ ټیکس نه ورکوو، عوام په دې هېرېږي چې ټیکس غلو له خو نشو ورکولی. زحمت خان پول لري، ځکه سره دا خبرې لږ اوږدومه، د پیجام نه بغیر به شټر ډاون څنګه کامیاب شي؟ ظاهرشاه خان موږ خو چونکې د عبدالرحیم صاحب په قیادت کې د سواد د ټریډ یونین د طرفه چې دا کوم دغه وشو، هغه ښه اقدام و. خدای شي چې دا خو د هغوی سټیپ ون و. انشاءالله موږ به د هغوی سره په دې کې بیا هم کینو، ورځو به پسې، او انشاءالله نوره به ورته موږ وښیو چې یاره دا موږ څونه کامیابولی شو. خو لکه د پیجام حکومت له پکار دی. ګوره حکومت مثال د پلار عوام مثال د بچو دی، ټیک شو. نو پلار همیشه په بچو باندې نظرثاني کوي، نه کې په هغه باندې خپل معنی کوي چې وخت مسله ده. ګوره ظاهرشاه پاکستان کې ټیکس کلیکشن اوس هم دومره کېږي، خو بدقسمتي زمونږ د ملک دا ده چې په هغې کې د هغې لپاره څه پالیسي نشته. ما تاسو ته د ملګرو سره مونږ دا پلانینګ کړی، زر تر زره به مونږ انشاءالله یو اواز بل چوتو، او هغه دا ده چې په پارلیمنټ کې مونږ له دا نظام پکار دی چې کم سړي د ملک 98 روپۍ په وړه کړې ده، هغه ته چې دی که نه د هغه لپاره د قانون سازي شي او هغه ته د سزای موت ورولی شي. دا قانون لول مونږ د په اسمبلی پکار دی چې دا کله په اسمبلی کې پاس شو که نه ظاهرشاه خان، دا کم ټیکس هم راغونډېږي. خدای شي چې دم بې انتهایي ډېر زیات دی، بیا به ملکن ډیویژن د ټیکس ته خبر اړو پاتې نه شي د خلکو. مننه جی.